بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو ته بیان خیبر نیوز نه جی مینا ډک سلامونه قدرمنو دلته جی موږ راغلي د ملک یوسف زی ته جی ماشاءالله ملک یوسف زی موږ ته جی مخ ناشته او هر وخت باندې خوشحاليږي هغه پښتو یو متل دی چې سیر په سو بخيږي نو هغه نن د ملک صاحب سره خبر کو د سیر په سو بخيږي دلته ملک صاحب سره نن چې کوم دی مختلف په ټاپک باندې خبرې کوو مختلف چې ایشو دي نو راځي نو ملک صاحب سره یو څو خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب څنګه جی خی جی دورانی ملک صاحب صاحب د یو جهان جی مننه تاسو موږ ټیم راکو جی الله می عزت کو دورانی صاحب تاسو ډیره شکریا دا کوم چې تاسو قیمتي ټیم موږ لپاره وېستو الله هم خوشاله آباد ساته ډیره مننه ملک صاحب ما څنګه چې سٹارټ کی جی او په خبرو کو جی د سیر په سو پخېږي د دې خلک د وضاحت کوي جی یاره جی بس د سکارې چې ټوله دنیا پریشانه ده او الله اوس پیله خو خلکو ته پته لګیږي چې د سیره سو بخیږي خو سو بیخي چاته پته نه لګي چې د سیره سو بخیږي خبره دړو ته لاړه او دړو ته څه چې منونو ته لاړه کانټینر ته لاړه جی ملک صاحب پیپلز پارټي کې څومره وخت شو تاسو یاره جی زما خدا ووم کال دی پیپلز پارټي کې چې ووم کال زمو شو چې رواني تاسو او روان یو ملک صاحب درته وایي چې تاسو پیپلز پارټي کې جی چیرمن شوی پاس شوی تاسو او د بلدیاتي الیکشن کې جی د حکومت تاسو سره څه تعاون وکړو یاره جی زموږ تقریبا صد پاسه یو کال شو چې موږ منتخب شوي باندې عوامو اعتماد کړی دی خو موږ لا هغه چې کم زموږ سوچ او آیین کې څه لیکلی شوي وای حکومت موږ سره ډېره ناجیزه کړې ده د سوتیلي مور سلوکي موږ سره کړی دی اوسه پورې موږ ته نه یو روپۍ فنډ نه دی میلو عوام موږ هم توقع ساتي عوام موږ باندې اعتماد کړی دی موږ سره اسم نشته د دفتر کرایه نه دي دا دفتر اوس ما نیولې دی په 17,000 د روډ د پاسه دی حکومت مال راکوي 10,000 د خپل جیب نه موږ دا تاوانونه کوو د بجلی بل دی دا کمرشل ایریا ده د بجلی بل موږ حکومت 2,000 راکوي دلته 4,000 4,500 راځي د ورځې خپل میلمانه هم ځي راځي داسې غریب عوام شته چې موږ له وټونه راکړي دي هغې برډ سرټیفیکیټ ډیټ سرټیفیکیټ 150 روپۍ لکه فیس دی نو چې داسې موږ له خلک راشي غریب خلک موږ اپنی مدد آپ کې د خپل جیب ازاغي له ډیټ سرټیفیکیټ برډ سرټیفیکیټ نکانامه دا زه د خپل جیب پې کوم ملک صاحب درته وایي چې 2003 2004 کې که تاسو ګورئ پیپلز پارټي حکومت و ان پی کمباینډ حکومت و جی هغې نه پس چې بالکل پیپلز پارټي بالکل وړ اقتدار کې راغلی دی نه دی راغلی دی څه وجوهات وي یاره جی څه خفګان خو نه دي نه جی هېڅ خفګان پاکې خبرې به کوو او بس دعا به کوو الله نه به سوال کوو چې الله دې موږ له یو ښه حکمران راکړي چې هغه د هرې پارټۍ وي چې د پاکستان او د عوامو ورسره خیر وي نو امید دره به دی چې هله به دا کار سمیږي ګینې ما ته خو ډېره مشکله ښکاري دوراني صاحب ملک تاسو وایي چې زه 2 کاله وشوي چې زه په پیپلز پارټي کې چې ما اعلان کړی دی چیرمین جی تاسو منتخب شوي جي خلکو تاسو باندې یو ډېر غټ اعتماد تاسو کړی دی ستاسو داسې کم یو چې کار دی چې کم خلکو ډېر خوښ شوي زه دوراني صاحب د دې الیکشن نه مخکې زه زما تعلق ان پی سره و هغه ټیم خو جماعتي بنیاد باندې الیکشن نو شوی خو تعلق مې ان پی سره و زه نایب ناظم راغلی وم او زه د خپلې علاقې د عوامو ډېره شکریا دا کوم دویم ځل سیټ ګټل ډېره ګرانه خبره ډېر ګران کار دی ډېره ګرانه او بس لکه خلکو سره منډې تنډې تاړه کچرې له 100 روپۍ د جیب خپلې لګول مړې ژوندې هر چا دپاره د شپې په 2 بجې هم راپاڅېدلي یو انشاءالله بیا به هم راپاسو د خلکو موږ سره مینه ده ځکه دویم نمبر په دویم ځل باندې زه منتخب کړم زه د خپلو عوامو د خپلې د نوتې د عوامو زه ډېر شکریا ادا کوم ملک صاحب یو اخري سوال به درنه کوم 2013 کې تاسو ګوري صوبایي ګورنمنټ د پی ټی آی 2018 کې بیا جی پورا مرکز کې پورا پاکستان کې د پی ټی آی ګورنمنټ دی دغه جی او ناره و دغه جی او خبرې کولې چې رم د پورا پاکستان کې به چینج راولو آیا تاسو څه چینج لیدلی دی دوراني صاحب زه به درته د خپلې علاقې خبرو کوم زما صوبایي سیملي پیله صوبایي حلقه زما پی کې 75 وه اوس پی کې 78 شوه او قومي حلقه مې دا ان 29 زه به درته د خپلې علاقې خبرو کوم چې دلته کې ایم این ای هم د پی ټي آی او ایم پی ای هم د پی ټي آی زه تاسو په دې خپل کونسل کې ګرځوم سروې در باندې کوم تاسو وګورئ چې دوی په دې 10 کالو په دې حکومت کې څه کړي دي دا خو د نش مطابق کار کړی دی هېڅ هم نه دي شوي او بس د خپلو د پارټیانو د خپلو د کارکنانو هغوی به ورته دغه کړي د هغوی کوڅه موسه به یې جوړه کړي وي مونږ پارټۍ والا بلې پارټۍ والا خو بیخي اګنور کړي یو مونږ ته خو بیخي نه به یې لفټ راکولو نه به یې مونږ له دغه راکولو وعدې مادې سره دروغ ډېرې شوي دي مونږ سره ډېره د دروغ وعدې دا بدل وکړو هغه بدل وکړو که نه او که بیا به زیات
ورسره دغه شو نو بس بیا به درته لنډ وویل چې دا کار در کوم خو زموږ پارټۍ ته راوړه. نو به د دې به دا ډیمانډ و مونږ نو دا ورسره مونږ منله نه. او ویل چې په پی ټي ای 10 کاله تېر شول دا خو بیخي هېڅ کار یې هم نه دی کړی، هسې ګپ شپ دی صرف هغه چینج نو بیخي به څه چینج نوم و، بس دومره به نوکریانې ورکوم او دومره به کورونه جوړوم. او به تاسو د حالات ته اوس وګورئ چې د اسلام آباد کې د کم د حالات جوړ کړي دي. یو نه ډر یو مونږ سره ډېره د دروغ وعدې دا بدل وکړو هغه بدل وکړو که نه، او که بیا به زیات ورسره دغه شو نو بس بیا به درته لنډ وویل چې دا کار در کوم خو زموږ پارټۍ ته راوړه. نو به د دې به دا ډیمانډ و مونږ نو دا ورسره مونږ منله نه. او ویل چې په پی ټي ای 10 کاله تېر شول دا خو بیخي هېڅ کار یې هم نه دی کړی، هسې ګپ شپ دی صرف هغه چینج نو بیخي به څه چینج نوم و، بس دومره به نوکریانې ورکوم او دومره به کورونه جوړوم. او به تاسو د حالات ته اوس وګورئ چې د اسلام آباد کې د کم د حالات جوړ کړي دي. یو نه ډر یو صحیح لیډر چې مخلص پاکستان سره خپل عوام سره که نه هغه د ګرفتاریانو نه یېرېږي، هغه به وایي چې بالکل زه د هغه خلاف چې خالي ورن جاري شي هغه پخپله ځي هلته. نو دی خو په خپل کور کې دا دی پټ ناست دی، خلک پردي بچي تباه او برباد کړل. چې کوم که د پی ټي ای کارکونو ورکر دی، که د مسلم لیگ دی، که د پیپل دی، موږ ټول مسلمانان دا زموږ رونه دي، زموږ کشران دي، زموږ مشران دي، خو لکه په غلطه روان دي. اسلام آباد کې چې ډېر بد حل چالو دی، ډېر بد حل، پردي ماشومان یې تباه او برباد کړل، غره کې غر کې کړل. زه بیا هم دې عوامو ته وایم چې اوس هم سترګې کولاو کوي، سترګې کولاو کوي، راشي ځان له خپلې خواريانې مزدوریانې کوي. او زه خو چې زما خو تجربه دا وایي که نه چې کوم دا نوې جنریشن دا ماشومان دا هلکان چې کوم رالوي شول که نه چې د لکه د پلار او د روریانو د ترګانو خرچو ته ناست دي، د سره خبر نه چې اوړه په 100 کیلو دي، الو په 100 کیلو دی، غوړي په 100 ته. نو دا خلک پی ټي ای سره چې کم سړی په خپله مزدوري کوي که نه نو زه څه ووایم چې هغه به پی ټي ای سره جي منډه ووایي. ملک صاحب 2023 چې که تاسو ګورئ جي او ډېر ټف یو مقابله وي الیکشن، آیا ستاسو څه خیال دی الیکشن به کېږي؟ د پیپلز پارټۍ پکې څه پکې کردار وي؟ یار جي ما ته خو اول د الیکشن داسې مشکله غوندې ښکاري. نه جي ډېټ خو خامخا الیکشن خو به کوي، ډېټ خو ورکړی کېږي، خو به جي کېږي خامخا، خو لکه دا کم ډېټ چې ورکړی په دې خو موږ ته مشکله ښکاري. پاتې شوه زموږ د پیپل پارټۍ دغه ما خو تاسو ته پیل هم وویل چې زموږ پارټي لږه کمزورې ده شته، دا پارټي څوک نشي ختمولی انشاءالله، دا به بیا وروچ کې راځي، ټیم به لګي. پارټي شته زموږ، کېدای شي سیټ ایډجسټمنټ کم پارټۍ سره وشي که نه، به دا زموږ د مشرانو خوښه ده، دې کې زه زیات څه نشم ویلی. خوشاله اوسئ ملک صاحب، د یو جهان مننه. قدرمنو دا جي موږ سره ملک یوسف صاحب زموږ خو زړه غواړي چې غونډه ورځ به سره خبرې کوو، خامخا د دې جي مصروفیات وي. ملک یوسف صاحب جي ماشاءالله یو ډېر خشته یو ډېر د پښتو یو خبرو کو هغه ویره په دې خلکو موږ باندې اعتماد کړی دی دویم ځل ته، او انشاءالله موږ د دې چې کم دی اعتماد هیڅ چېرې به نه ماتو به، او انشاءالله پیپلز پارټۍ چې کم دی دوباره چې کم دی اقتدار کې به راځي. موږ دعاونه کې جي یا ساتئ، الله په امان جي.